چې یقینا د عمل په دنیا کې هم مجاهد دی، قربانی والا انسان دی او متحرک انسان دی، دغه عظیم علم اداره چلی او کال په کال باندې دغه ادارې نه ډېر تشنگان علم او تشنگان قرآن پیزیاب کیږي، داغي دغه خدمات ہوتا، دغه قربانیان ہوتا او دغه جهد مسلسل تا په دوانو لاسو سلام پیش کوم. کم ماشومان چنن د حفظ د تجوید او د ناظره په شعبو کې اغي پارغيږي، اغي ته داغي خاندانونو ته هم مبارکباد پیش کوم. محترم مسلمانانو ورونو، ما تر دې خبره ضرور احساس ده چې کافی و خوشو تاسو په دې مجلس کې ناس یې، علماء بیانات وکړو، زمون قرا حضراتو چې د بار ملک ملمانو اغي په خپل خوندورو لهجو کې د قران تلاوت وکړو. وخت ډیر تیر شو، شاید چې تاسو تنگ شوي هم یې، بور شوي به هم یې. داسې ده که نه؟ بور شوي نه یې، تنگ شوي خو نه یې. لکه څه به تنگ شي؟ تاسو څه په سنگر کې ناستې وئ، څه په مورچل کې ناستې وئ، څه د کافر سره سینه په سینه باندې جنګېږئ. خو ډېر ښایسته مجلس دی، پر امن مجلس دی، پکې ناستې وئ، ډډم والی دي، هیڅ قسمه خبره د درنېدو د تنګېدو نشته. او زما دا پوره امید دی چې په دې ناسته به الله زمونږ مغفرت او بخښنه کوي. یو خبره زه ستاسو نوټس کې راولم چې دلته زمونږ صحافیان حضرات به هم ناستي او د میډیا ورکران به هم ناستي، د دې اجتماع او د دې غونډې راپورټینګ به کوي. خو یو درې قوتونه نور دي چې هغوی هم د دې اجتماع نظاره کوي او د هغې والا کسان هم د دې مجلس راپورټینګ کوي. یو قوت الله دی، یو ابلیس دی، یو امریکا ده. الله پرشتي راستولی دي، اگر چې الله عالم دی په هر څه باندې، خو د خپل تکوینی قانون مطابق الله پرشتي راستولی دي. ستاسو دا ناستا، ستاسو دا اوریدنه، ستاسو دا وخت ورکول، ستاسو د الله اکبر دغه ناره، ستاسو د سبحان الله او د ماشاء الله دغه ناره، د دې وخت په وخت الله ته رپورټ ورکوي چې د لطیف آباد خلک د قرآن په مجلس کې د قرآن د اوریدو دپاره او د الله د خوشحالولو دپاره راجمع شوی دی. او ورونو دا رپورټ چې الله ته ځي، نو الله هم غیرتي ذات دی. د دې رپورټ په نتیجه کې به انشاءالله الله د دې مجمع د بخښنې فیصله کوي. او ملګرو، که په دې ناسته باندې صحابه خو الله وبخل، خو هغې یینه ورکړه، سرونه ورکړه، د حجاز مقدس په سنګلاح غرونو کې سفر وکړلې، خپې پنډۍ او سرونه پینو کې لهو لهان شو. تمام شپه د الله په ذکر او په مانځه مشغوله تیره کړه. نو الله ورته د مغفرت اعلان وکړ. نو اوس اینه ورکول خو ډیره ګرانه خبره ده، وطن پرېښودل خو ډیره ګرانه خبره ده، ټوله شپه شوګیرول دا خو ډیره ګرانه خبره ده. خو که په دې 2 ګنټې وخت ورکولو الله زمونږ بخښنه او مغفرت کوي، دا وخت به ورکو که نه به ورکو؟ ورکو به. د اخیره پورې به د مجلس نه نځو. نو یو قوت الله دی، هغه ستاسو نظاره کوي. او دی ابلیس هم خپل ملګري راستولی دي، خپل کارکنان راستولی دي او تاسو سره لګولی دي.
پتاسو محنت کوي چې دا د علم دا د ایمان دا د نور مجلس پرېږدوئ کورونو ته لاړ شئ شپه ده ناوخته ده یخني ده دا محنت کوي که نه کوي خو تاسو دغه خلک ناکام که د شیطان ملګریم ناکام کړه نو هغه ملګري ابلیس ته رپورټ ورکوي چې د لطیف آباد خو داسې خلک دی چې قرآن او قسم یې کړی دی چې د مجلس تر آخره پورې به د دې ځای نه خوځېږو نه نو دا رپورټ چې ابلیس ته لاړ شي نو ابلیس به څه فیصله کوي هغه به خپلو ملګرو ته وایي چې د لطیف آباد دا سیمه پرېږدوئ ترې ووځئ نو چې ستاسو په دې ناسته باندې شیطان د دې ځای نه کډه وړي ښه خبره ده که بده خبره ده نو پرېږده چې کډه ویسي که نه او زما ملګرو د سوشل میډیا په ذریعه باندې ستاسو د دې ناستې نظاره امریکا او د هغې ملګري اسلام دشمن او مدارس دشمن قوتونه هم کوي نو هغه هم نن پریشانه دي چې موږ خو 200 کاله دا منصوبه جوړوله چې په پاکستان کې به مدرسه ختمو په پاکستان کې به مولا او طالب ختمو په پاکستان کې به ګیر او پټکی ختمو په پاکستان کې به د الله سره او د الله د دین سره عقیدتمن خلک ختمو د قوم او د مدرسې ترمنځ به کرکه او نفرت پیدا کو رپورټ هغې ته دا لاړې چې د پاکستان خلک چې پرون د مدرسو سره ولاړو نو هغې خو نن هم د مدرسو سره ولاړ دي او که مدرسه پرون ژوندی وه نو نن هم ژوندی ده دا رپورټ چې هغې ته روان دی دا ستاسو جم غپیر هغه ګوري دا ستاسو امانت جذبه هغه ګوري نو امریکا به پریشانه نو پریشانه کوئ که خوشحالوئ نو چې پریشانه کوئ نو په دې ځای به ناستې وئ امریکې له به هم شکست ورکو په دې ناسته او شیطان له به هم شکست ورکو او الله به راضي کو ټیک ده جی محترمو ملګرو دې وخت چې موږ راجمع یو مجلس د قرآن دی زه اوږدې خبرې نه کوم خبره 2-3 منټه کې راغونډومه مجلس د قرآن دی تلاوت مو شو ختم به مو کیږي یا به شوی او د قرآن والا خلکو ته به نن دستربندیا هم کیږي دا قرآن د لوح محفوظ نه راغلی دی حجاز مقدس ته د دې کتاب خپل یو خاصیت دی د دې کتاب یو مطالبه ده بنیادی او اساسی او هغه مطالبه ده چې دا کتاب په انسانی معاشره کې د عزت او د عظمت مقام غواړي قرآن څه شی غواړي قدر او عزت غواړي او بیا زمارونو د الله فیصله ده دا یاد ولرئ چې کم قوتونه قرآن ته عزت ورکوي الله هغې قومونو ته عزت ورکوي او کم قوتونه چې قرآن ته په سپک نظر باندې ګوري الله هغه قومونه سپکوي او د سفح هستۍ نه مټاوي زمانونو زه یو خبره تاسو خدمت کې عرض کوم موږ په 15مه صدۍ کې آباد یو او د دې امت اولنی سر چې د صحابو دور دی زمونږ د مادي قوت او د هغې د مادي قوت چې موازنه وکړي نو زمونږ سره افرادي او مادي قوت سوا دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه ته 1,40,000 صحابه دا په دنیا باندې آباد وو نن په ټوله دنیا 200 کروڑه مسلمان آباد دی مسلمان سوا شوی دی که کم شوی دی لږ جواب خو راکئ سوا شوی دی هغه وخت کې دا زموږ د پاپولیشن خبره ده دا زموږ د آبادۍ خبره ده د آبادۍ په لحاظ موږ ډېر مخکې تللي وو دویم نمبر د رقبې خبره کوو هغه وخت کې د خلفای راشدینو په دور کې د مسلمانانو سره د ټولې دنیا په 3% ځمکه باندې قبضه وه
او نن د مسلمانانو سره په 29% ځمکه باندې قبضه ده. نو رقبه سوا شوې ده که کمه شوې ده؟ دا د رقبې پوزیشن دی. سیاسی پوزیشن وګوره، هغه وخت کې د مسلمانانو سره یو ریاست د حجاز مقدس، او نن د مسلمانانو سره 56 ریاستونه دي. ټوله دنیا په 196 ریاستونو باندې مشتمل ده. پاغي کې د امت مسلمه سره 56 ریاستونه دي. نو سیاسی قوت سوا شوی دی. هغه وخت کې موږ سره اټم بم نو، نن د مسلمان سره اټم بم دی. هغه وخت کې جاز نو، توپ نو، پوجونه نو. نن بلا نوی نوی ایجاداتو په اساس باندې نوی نوی هتیار او د نوی نوی اسلحه سره امت مسلمه چې دی نو دا لیست دی. زما محترم مسلمانانو ورونو، اوس په دغه حواله سره خو موږ ترقی کړې ده، خو بل طرف ته تاسو وګورئ، هغه امت، هغه حاکم امتو په دنیا یې حکمرانی کوله، دنیا یې پرشرایز کړې وه، او نن امت د محکوم او غلام دی. هغه بیت المقدس چې په غیر د مادي طاقت نه مسلمانانو قبضه کړی، هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې دی. فلسطین د انبیاء سرزمین دی. په زرها انبیاء په دغه خاوره باندې راغلي دي. په روزانه بنیادونو د فلسطین د بچو، د هغې د زنانو، د هغې د بوډاګانو د غوښې ټوکړې د بارودو په اور کې اوړاویږي. دا زموږ پوزیشن دی. ستا د امت مسلمه یو پیغله عافیه صدیقی د امریکې په سخترین جیل کې د جنسي او جسمانی اذیتونو سره او مصائبو سره مخ ده. دا د امت مسلمه په لمن باندې داغ دی. سمارونو وجه څه ده؟ چې طاقت شته، ټینک شته، توپ شته، راکټ شته، او بیا موږ کمزوري یو. وجه صرف دا ده چې هغه امت قرآن د سینې سره نیولی و، قرآن ته قدر او عزت ورکو، قرآن ته احترام ورکو، الله تعالی هغوی ته لوی شان ورکو، حاکمیت ورکو. هغوی دنیا په مادي طاقت نه ده فتح کړې، هغوی دنیا په روحاني طاقت فتح کړه، د قرآن په طاقت فتح کړه. قیصر او کسرا ته د ایمانی طاقت او د قرآن سره په اساسی عقیدت باندې شکست ورکو. شوکتی مغرور کا جس ذات نے توڑا غرور، منہدم جس نے الہی قصر کسرا کر دیا، خود نہ تھی جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آؤ سن کچھ نغمئی قرآن بھی دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو کولا کر دیا. قرآن سینہ پسی انہوں دنیا فتح کړه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل دور خلافت کې د کاپیرانو د یو باچا او بامبل سره د مذاکراتو د پاره روان دی. کپړو ته څلېرویشت ټوټې لګېدلې دي، دومره زړې او بیکار او خسیسه کپړې اچولې دي. یو نوکر ورته وایي حضرت که اجازت کې چې ښایسته کپړې درته راوړم، ځکه چې دا کاپیران به راپسې خاندي چې عمر د 32 لاکه مربع میل ځمکې باچا دی او د کپړو ته وګوره. نو کپړې درته راوړم چې لږ پوزیشن دی جوړ شي، لږ ډیکوریشن دی جوړ شي، لږ سیاست او دبدبه دی جوړ شي. عمر صاحب د قهر او د جلال په نظر ورته وکتل، ویل قسم په خدای چې د بدر صحابي نه او د بدر په جنگ کې شریک نه وي، سر مې درنه قلم کاو. وی ته زما عزت په جامو جوړې. کنا اذل قوم
فأعزنا الله بالإسلام أو بالقرآن ومهما نطلب العزة بغیر ما أعزنا الله به أذلنا الله. وی د دنیا په سر بیکار قوم منګو، په ځنګلونو کې به مو خان او خره ساتل، زه چرتا او دغه تهذیب چرتا، زه چرتا او دا سیاسی پاور چرتا، دا عزت، دا سیاسی تسلط او غلبه او پاور دا مال قرآن را کړی دی. او که د قرآن نه غیر زه په بل شي کې په جامه کې عزت وګورم، الله به مې بیرته ذلیله کړي. زما محترم ورونو، صحابو ته عزت الله ورکړه، ځکه هغې قرآن له عزت ورکړه. نن دا پوره امت چې ذلیله دی، من قرآن ته په سپک نظر کتلی دی. ورونو دا یاد ولرئ، که ستاسو حکومتونه دي او که پبلک او عوام دي، من قرآن ته په سپک نظر کتلی دي. ستا د مل حاکمان وګوره، هغې په خپل دربارونو کې قرآن ته ځای نه ورکوي. دا قرآن مظلوم کتاب دی، دا یتیم کتاب دی. په هر معاشره کې د دې کتاب سره ظلم شوی دی. دا کتاب چې کله د عربو معاشره کې نازلېده، د عربو د معاشرې وی پیو طاقتور خلق، سرداران او مالداران، هغې په خپلو کورونو کې قرآن ته ځای نه ورکاو. ابو جهل قرآن ته په خپل کور کې ځای نه ورکاو، ولید بن مغیره ورته نه ورکاو، ابو لهب ورته نه ورکاو. د قرآن نسخه او صحائف لیکل شوي په پاڼو په کجورو کې، هغې ته که ځای ورکړی دی. بلال ورته په خپله غریب خانه کې ځای ورکړی دی، عمار ورته په خپله غریب خانه کې ځای ورکړی دی، او دارنګې حسن ورته په خپله غریب خانه کې ځای ورکړی دی. نن چې زه ګورم هغه حالات بیا دي. ستا د دې ملک صدر وګوره، د دې صدر دفتر ته ورشه، د ده په دفتر کې قرآن نشته، د ده مخې ته په ټیبل باندې د انګریزۍ کتاب پروت دی. بیا پرایم منسټر هاوس ته ورشه، د وزیر اعظم په دفتر کې د هغه مخې ته قرآن نشته. د 22 کروڑه مسلمانانو وزیر اعظم دی، خو د هغه مخې ته د 22 کروڑه مسلمانانو کتاب نشته. د انګلیش او د انګریزۍ کتاب یې مخې ته پروت دی. ته پارلمنټ ته ورشه، لویه سپریم اداره ده د پاکستان، هغې کې د هر ممبر پارلمنټ مخې ته ټیبل باندې قرآن نشته، د عرش نه راغلی کتاب نشته، د هغې مخې ته د انګریزۍ کتاب پروت دی. ستا په دې ملک کې یو بله لویه فل پاور اداره د سپریم کورټ، د چیف جسټس مخې ته قرآن پروت دی که د انګریزۍ کتاب پروت دی؟ لږ جواب راکړئ. قرآن پروت دی. زما محترم ورونو، دوی دا فیصله کړې ده چې موږ قرآن په سپریم کورټ کې دننه نه پرېږدو، په ایوان وزیر اعظم کې دننه نه پرېږدو، په ایوان صدر کې دننه نه پرېږدو، په پارلمنټ کې دننه نه پرېږدو. قرآن به پروت وي د لطیف آباد د یو غریب سړي په کور کې، د یو باجوړي د غریب سړي په کور کې، د ذلدیر د یو غریب سړي په کور کې، په غریبه مدرسه، په غریب جماعت او د غریب سړي په کور کې به قرآن وي. د وزیر اعظم په کور کې قرآن نشته، د صدر په کور کې قرآن نشته، په جیشکیو آرمی چیف په کور کې قرآن نشته، په سپریم کورټ کې قرآن نشته. نو ته ماته ووایه چې زما دې خلکو په قرآن پابندي ولګوله او قسم یې وکړه چې قرآن موږ په خپل ایوانونو کې نه پرېږدو، نو د الله د غیرت تقاضا دا ده چې الله هم قسم وکړه چې ستا در ته به زه عزت در نه کمه، ته به ټول عمر ذلیلې لکه څنګه چې یو سبا به مې. نعره تکبیر! زمانونو زمونږ عوامو سره هم د قرآن هغه قدر نشته کم چې د صحابو سره و. ته په بچو کې تفریق او تمیز کې ښه بچې، لایق بچې، ذهین بچې، حسندار بچې، سلیم الاعضاء او روغ رمټ بچې، هغه کالج ته لېږي. خو چې کم بچې کمزورې دی، جسمانی طور، ذهنی طور، دماغی طور، د رنگ په لحاظ
هغه کمزور بچي مدرسې ته را لېږي، ته په هغه بچي د لکونو روپۍ خرچه کې او مدرسه کې چې کم بچي قرآن زده کوي او د عرش نه راغلی کتاب زده کوي، هغه باندې ته د 100 روپو خرچې ته نه تیار. ظلم روان دی په دې ملک کې، دا تفریق چې روان دی، دا امتیاز چې روان دی. ولی الله دا حالت نه ګوري چې څوک د انګریزي کتاب پڑھاوي یا زده کوي هغه په وی پی بلډینګونو کې ناشتي، د هغې دپاره د سنگ مرمرو بلډینګونه جوړ شوي دي، غټ غټ کالجونه او یونیورسټیانې جوړې شوي دي. خو چې څوک د الله کتاب زده کوي په تمام پاکستان کې دی حکومت 2 کمرې د هغې دپاره نه دي جوړې کړي. داسې ده که نه ده؟ نو زما محترم ورونو چې کله د قرآن سره دغه رویه روانه نو ولې الله به بیا دې قوم ته او دې امت ته عزت ورکوي؟ ته چې قرآن ته عزت نه ورکوې الله به تا ته څنګه عزت درکړي؟ په دغه اساس زمونږ علماو د مدارسو مهم شروع کړی دی. د دې مقصد دا دی چې قوم د قرآن سره اشنا کول، د قوم په دماغو کې، د اولس په دماغو کې د قرآن عظمت او قدر کېنول چې دا د الله عظیم کتاب دی، د دې چې کم شان دی د هغه شان مطابق د قرآن ته رتبه ورکا، مقام ورکا، هغه نظر قرآن ته وکا چې د کم قرآن مستحق دی. د دې مدارسو دا مقصد دی. اگر چې زمانونو دا خبرم یاد ولرئ، مدارس په دې دور کې چلول، تاسو د مفتی مجاهد نه تپوس وکئ، قسم دې په ازغدار لار باندې تک دی، د مشکلاتو نه ډک او د سختو نه ډک او د اذیتونو نه ډک عمل په 15مه صدۍ کې مدرسه چلول دي. آسان کار دا دی چې سینما چلوا، دمخانه چلوا، شرابخانه چلوا، د زنا چکلی چلوا، اس رکاوٹ درته نشتا، اس مشکل درته نشتا، اس حساب کتاب درته نشتا. خو که مدرسه چله د مشکلاتو سره به مخې د حکومت خزانه در باندې بنده د 1 روپۍ نه درکوي، نو دې بچول او دې استادانو له به پیسې پیدا کې او په دې دکانونو باندې به ګرځي 5 روپۍ ته راکه او 15 روپۍ ته راکه او 10 روپۍ ته راکه او د مخ اوبه به خرڅې. دا کار آسان دی که ګران دی؟ په دې زمانه کې دا کار کول دا یو مشکل دی. عوام به پروپیګنډې کوي، یاره قاری صاحب او مفتی مجاهد صاحب مدرسه جوړه کړې ده، د تجارت مرکز جوړ کړی دی، ځان له پیسې وای، ډېر خلک به دا وای. نو د دې پروپیګنډو سره به مخې دې ملک کې په سوونو ادارې دي. پاکستان کې خو یو حکومت نه دی، نور دنیا کې یو حکومت دی، او ستا په دې ملک کې 20 حکومت دی. سیول حکومت ځان له دی او آرمي ځان له دی او امای ځان له دی او عیسائی ځان له دی، یعنی 800 حکومتونه دي. او هر حکومت له به دلته آډر ورکې، دلته به تنیخ کینی، واړه در سره څومره دي، ماشومان در سره څومره دي، کمرې څومره دي، پیسې د کم ځای نه راځي، ډوډۍ څه خوري. هلکه تا مال راکړي څه دي چې ته زما سره حساب کې؟ خو د هغې باوجود زه په دې ملک کې اوسېږم، ریاست او قانون منم، نو زه هغې ته حساب ورکم. خو هغه مطمئن نه سبا له بله اداره راځي، بل سبا له بله اداره راځي. دا مشکل دی. دا هم مشکل دی چې په مدارسو کردار ختم کی. مدارس په څه طریقې سره چې د قرآن او د حدیث علم ورکوي دا ختم کی. په دې باندې دا اوږد جنګ وشو، خو الحمدلله هغه جنګ موږ وګاټو، هغه جنګ موږ وګاټه. نن الحمدلله مدرسه آزاده ده، د چا پلار دا په خپله قبضه کې نشي اخیستی، او د چا پلار د قرآن او د حدیث په تعلیم باندې پابندي نشي لګولی. هغه به بیا بل وخي چې دلته په دې ملک په مدرسه پابندي لګي او د قرآن او د حدیث په تعلیم پابندي لګي، بیا به ستا پوزیشن بیا دا نه. دا جنګ موږ وګاټو، دا مشکلات دي. د دې نه غټ مشکل دا دی ملګرو چې د دې مدرسې نه فارغ شي، پټکې په سر کې د پیغمبر ګیره په مخ باندې پریږدي. دغه څه خلک دی چې مدرسې تیاری د پیغمبري تهذیب او د پیغمبر په سنت طریقه باندې برابري، خو په فیسبوک کې بعضې
داسې خلک هم راغې چې هغه په دغه ګیره باندې او په دغه پټکي باندې آزاد ورځي او کلم کلاغي ته کنځلې کوي. پټکې داسې ګیره داسې مولا داسې عالم داسې نو کنځلې هم زه برداشت کوم. خلک وایي پیغمبرانو کنځلې برداشت کړي دي نو موږ هم برداشت کوو خو فرق دا دی چې پیغمبر ته خو کافر کنځلې کولې نو ما ته خو دا مسلمان کوي چې دا 15 وخته مونځ په جومات کې کوي دی ما ته کنځلې کوي دی ما ته ردې بدې وایي. که کافر وه خو زما ګیله نه وه د کافر سره خو زما مقابله ده او زما جنگ دی چې هغه زما خلاف هر څه کوي زه تیار یم. خو تی ولې کې ته مسلمان یې ته چې ګیره وکنځې ته چې پټکې وکنځې ته چې مولا وکنځې ستا اخرت څه شو ستا قیمت څه شو؟ ته به الله له په کم مخ ورځې چې تا د الله د پیغمبرانو وارثان کنځلي دي د هغې سپکاوی دی کړی. او وروڼو کنځلې خو پرېږده وه په دې خاوره د پاکستان چې اسلامي ملک دی آیین اسلامی دی قرارداد مقاصد اسلامی دی آزاد شوی د اسلام په نوم دی علماو د قربانو په نتیجه کې آزاد شوی ملک دی. دا ملک نن د دې مدرسې نه چې کم عالم او فاضل فارغېږي د هغوی قتلګاه جوړه شوې ده. ستا د دې پېښور یو لوی د علم سمندر شیخ حسن جان هغې په بېدردۍ شهید نه کړ. د هغه ښکلی بدن د هغه سینه چې د پیغمبر د احادیثو نه ډکه وه هغې په ګولو باندې ونشلوله. ستا مولانا سمیع الحق صاحب ستا د کراچۍ د جامعاتو لوی لوی شیوخ او تراشه زمونږ د قبایلي سیمې ته په روزانه بنیادونو باندې علما وجلی کېږي. زمونږ د باجوړ لوټه د عالم او د قاري په وینو باندې سره ده. څه کم 100 علما دا زما ملګري شهیدان شو. 30 جنورۍ باندې دماکه پاغي کې د ګل په شان قاریان عالمان د محراب او د منبر وارثان هغې شهیدان کړل او د هغې غوښې ټوکلې ټوکلې کړلې. موږ پکې الله تعالی بچ کړو. دا ظلم روان دی. اوس موږ ګناه څه کړې ده؟ موږ خو ډول نه غږو موږ خو ګډېږو نه. څوک چې ګډېږي هغې ته خو امن دی څوک چې ډول غږوي هغې ته خو امن دی. چا په لاس کې چې قرآن او بخاري ده هغه شهید کېږي هغه په وینو کې لهو لهان کېږي. څوک چې حق وایي څوک چې رښتیا وایي د علمای دیوبند مزاج دا دی چې هغه رښتیا وایي هغه حق وایي په دغه حق باندې دی موږ دباوی. خو انشاءالله موږ دباوی ګناه موږ دی ته دا پیغام ورکو چې که ته هر څومره ما وجنې زما ایمانی جذبه به برځي. زمونږ د حق نه شاته کېږو نه نه مدرسه پرېږدو نه دین پرېږدو نه د خدای او د رسول الله پرېږدو. ټیک ده مرګونه به راځي شهادتونه دې موږ ته قبول یو. ته خطا یې موږ دی ته وو چې ته دا 1400 کاله تاریخ د دې امت وګوره د دې امت جیلونه زیاته برخه د پټکیو د ګیرو والا نه ډکه وه خو هغې د حق نه شاته شوي نه دي. موږ د حق نه شاته کېږو. زه د ابراهیم علیه السلام غلام او پیروکار یم. د وخت ظالم سامراجي قوت د لاسو د خپو نه وتاړه اور ته غورځاوه و یا د خپل موقف نه شاته شه او یا به دې اور ته غورځولی کېږي. هغه ورته وایي اور مې قبول دی خو د خپل موقف نه شاته کېږم نه. لاندې د سرو ګلونو باغ دی که لمبي دي د اور پټال د عشق یم ختلی اس تپوس مه کوه. زه د حبیب غلام یم په مرۍ ورته چاړه کېښوسته وی د محمد رسول الله مشن پرېږده او یا د چاړه په مرۍ راکاږو سر دې د تنې نه جدا کو. هغه وی سر مې د تنې نه جدا کا خو د محمد رسول الله مشن او عشق نه پرېږدم. ولستو ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو ممزعي. مو خود هغه خلکو پیروکار یو مو خود شیخ الهند پیروکار یو. د مالټې په سختو جیلونو کې تاوده سیخونه ولا بدن پسې ونیول وی د خپل موقف نه شاته شه
هغه وی سیخونه خو معمولی خبره ده شیخ الهند دا غوښې ټوټه او ټوکړه ټوکړه کوي بیا به هم د شیخ الهند د غوښې د هر ټوکړې نه د پیرنګي خلاف د جهاد ناره اوچتېږي. زما محترم وروڼه، موږ د پاکستان او د بر صغیر د ازادۍ د هغه هیروګانو علمبردارو پیروکار یو چې د ډیلي په چوک باندې هغه په پانسیګاټونو وخېجول، هغه ونو ته ځوړند کړل، ورته وی چې یا د خپل موقف نه شاته شئ او یا به پانسي کېږئ. او هغه جواب ورکوي چې در عشق دوست هر ساعت درون نار میں رقصم گاہی بر خاک میں غلطم گاہی بر خار میں رقصم تو ان قاتل کے از بحر تماشا خون من ریزے من از بسمل کے زیر خنجری خونخوار میں رقصم. تو خو زما د دین په خاطر باندې مړی پرې کې تماشا مې کې، خو زه د دین او د محمد رسول الله هغه عاشق یم چې که په دغه عشق کې په مرۍ مې څو خنجر راکاږي زه به لاندې د خوشحالۍ نه رقص او ګډاګانې کوم. زما محترم وروڼو، موږ د دې څیزونو نه یریږو نه. دا مدرسې دي د الله د دین د حفاظت دپاره جوړې دي، د الله د دین د اشاعت دپاره جوړې دي، د الله د دین د محفوظ کولو دپاره جوړې دي. زمونږ او ستاسو د دغه غریبو مسلمانانو که دلته نوجوانان وای او که دلته بوډاګانې وای او که دلته عالمان وای او که دلته طالبان وای، په دې سخت ترینو حالاتو کې چې دنیا د دین او د مدارسو خلاف ده، موږ به د مدرسې سره ودرېږو. په سر او د جان او د مال او د ینې په قیمت به د الله تعالی د دې دین مرکزونه محفوظ کو. څوک چې دې ته تیار دي چې د هر ظلم خلاف، د هر جبر خلاف، د هر ظالم طاقتور خلاف به زه د دین سره ولاړ یم، د مدرسې سره به ولاړ یم، د شریعت سره به ولاړ یم او د مراکز اسلام سره به ولاړ یم، د مرګ د آخري سلګۍ پورې به ولاړ یم. هغه زما سره لاس اوچت کوي چې الله وګوري او ستاسو دا جذبه ویني، هغه خوشحاله شي او په امریکا باندې ماتم راشي. وما علینا الا البلاغ.